دي قرآن راښولې ده هسې دی نه ده چې زه یې بیانوم لا یو بل څوک بیانوي قرآن راته بیان کړه چې ای انسانه ته چې ما پیدا کړې نو دا د پیدایش حیوانه سې بیا د آخر عمره پورې دا ستا بدن ما جوړ کړی دی ته نطفه وې بیا ما غوښه کې بیا وینه مه کې بیا ما غوښه کې بیا ما انسان درجا جوړ کړي بیا ما روح پکې در واچوئ بیا به ثم السبیل یسرا بیا به دنیا ته په اسانۍ سره راوایستې الله پاک وایي دا ګوتې لارې ما جوړې کړې بیا ما په مور پلار باندې وساتلې بیا یې لوی شوې چې کله د اوو کلو شوې بیا زما د مانځه حکم وایي ته لسو کلو بیا چې کله بلوغ ته ورسېدې بیا زما ګرمې فیصلې پر تا باندې لاګو شوې له بلوغه بعد ستا زندګي محدوده شوه ستا زندګي به د حیوان په رنګه نه وي وایي نه مونځ کوي نه بیا لمونځ کوي نه بل حیوان مونځ کوي پر ما تا باندې مونځ فرض دی پر بل حیوان باندې زکات نشته پر ما تا باندې زکات فرض دی پر بل حیوان باندې روزه نشته پر ما تا باندې روزه فرض ده پر بل حیوان باندې حج نشته پر ما تا باندې حج فرض دی و دا د الله فیصلې دي الله یې ما ته نه پیدا کړی ما یو مقصد سره پیدا کړی مقصد څه شی دی په دنیا کې زما بندګي اختیار کا زما بندګي څه شی دی چې ما څه درته ویلي بس هغه ماته زما بندګي ده کمال ولیار سه ولیار دره کمال کښېنه دا ستا ناست زما عبادت ده کمال دغه ګوره دا ستا عبادت دی کمال ودې خواته مه ګوره دا ستا دپاره دا عبادت دی زما بندګي ده دا کته زما بندګي ده کومه دا درته وایي چې لمونځ کوه دا زما بندګي ده کومه دا درته ویلي چې روزه نسه دا زما بندګي ده ما دا درته ویلي چې زنا مه کوه له زنا نه راودره دا زما بندګي ده ما دا درته ویلي له غلا راودره دا زما بندګي ده ما دا درته ویلي چې د زبان غلط مه استعمالوه دا زما بندګي ده الله وایي چې دنیا ته مې دغې نه رالېږلی له یو مقصد سره ما رالېږلی هغه مقصد دا دی په دنیا کې به یو خواته به نه ځې یو خواته به نه ګورې د زړه توجه به د زما او خواته د سترګو توجه به د زما او خواته د دماغ توجه به د زما او خواته هر اندام هر شی چې دی هغه به زما په حکمونو کې استعمال راشي څه ده ولې ته ما پیدا کړی دغه لپاره الله یې حیوان ما د عبادت لپاره نه دي پیدا کړی زما فیصلې ما پر حیوانات نه دي لاګو کړي قرآن فیصله بیان کړې ده وګورئ ته وویل چې دا الله ولدا زما حکمونه درواخه فابین ان یحملنها وروی چې یا الله دا ستا حکمونه به موږ پر ځای نه کړو بیا به څه انجام یې ورته بیان کړي دوی وویل چې یا الله غره هم وویلېدل غرونه وویلېدل اسمانونه وویلېدل مځکې وویلېدلې چې موږ دا ستا فیصلې باندې عمل نشو کولی ای الله پاک موږ کې راکړه الله پاک انسان راغی انسان وویل چې الله پاک هر فیصله ته زه تیار یم الله وویل انه کان ظلوما جهولا دی په دا نه پوهېږئ کومه د الله فیصلې ومنې خو جنت ستا کومه د الله په فیصلو عمل نه وکړي جهنم ستا د قبر عذاب ستا د محشر عذاب ستا پر صراط باندې تېرېدل ستا او د همیشه عذابونه ستا الله پاک انسان ناپوه وي په دغو شیانو باندې غرور انکار وکړي چې موږ دا نشو کولی لیکن انسان به دې ته فکر وځي دا زه کولی شم نو چې دې کولی شې نو ته ما بېکاره نه یې پیدا کړی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ما ته هیڅ پیدا کړی هسې مو پیدا کړی محشر میدان نشته محشر میدان هم شته په دنیا کې ګوره درې قسم حالتونه دي یو عالم ارواح وي یو عالم دنیا وي دنیا د اوس بیا عالم قبر دی بیا هغه بعد عالم محشر دی دا دنیا دا عالم ارواح کی عبادت را ګورو په عالم دنیا کې الله پاک پر ما باندې حکمونه لازم کړي اوس که چا د الله دا حکمونه ومنل د الله بندګي اختیار کا چې د الله دا فیصلې نه ومني دا د الله نافرمانه دي دا د الله باغي دي که هر سړی وي د الله باغي دي د الله نافرمانه دي الله پاک زما بغاوت کې راکړه بس زما بغاوت شروع کړی دي زیات مونږ ورته روزه نه کوي زیات روزه ونه ستر روزه نه نسی زیات زکات ادا کړه زکات نه ادا کوي زیات زبان سم استعمالوه په زبان باندې دروغ نه ته دروغ کوي زیات غیبت نه کوه ته غیبت کوي زیات تدوه بلګنده کوي بلګنده کوي یا ته زبان باندې جګړې مکو ته زبان باندې جګړې کوي زیات په زبان باندې
پچا باندې مسخره مو ته پچا باندې مسخره وې نو الله پاک بیا چې دا کارونه مکوا سیده زبان چلوا یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا زبان د زبان د قرآن بیایا د دین خبرې وکوا مسلمانان سره جوړوا مسلمانان د الله په خاطر باندې کوا نور کارونه حلال فرقه وکوا زبان د زبان د دي الله یې تاسو ما زبان د کوم مقصد باندې مدار کې تا هغه غلط استعمال کړی دي سترګې مدار کې د یو مقصد لپاره تر اولیاء سترګې د غلط استعمال کې وژنه مدار کوم د یو مقصد لپاره تر اولیاء په کارو په بدلو باندې وژنه په غیبتو باندې په بوتانو باندې په دوه شیات د وژنه کار کړ الله دې بند کړی و الله هر شی و زما استاد چې اوسې معلومه یو کور معلومي یو ملک معلومي ولا سیمه د حیوان راي نکو نه بیا چرګ راي نکو نه یو زر راي نکو نه انسان راي نکو کپټ راځي نو کی بیا یې نه نکو الله بیا دومره کمزوري سمړل ها الله دومره کمزوري سمړل الله پاک زما استا هر حالات نور دی وسره الله چې کله پیدا سو زما تاسو نگرانان موجود دي تمرګ پوری نگرانان موجود دي زما استا هر ګناه موټا شي دا الله هر نافرمانی موټا شي دا الله چې کوم نافرمانی موټا کوو پښپا باندې کوو پرواز باندې کوو په ولیای باندې کوو په پروتي باندې کوو په کوم انداز په کوم عذاب باندې موټا کوو الله پاک پر درګو باندې خبر دی گواهان موجود دي ګرځي چې کوم ګناه نه ماته ځکاري د الله نافرمانی کوي نو په دې باندې گواهان موجود دي الله پاک گواهان را باندې درولې دي ما تاسو د حیوانات پر ژوندۍ درو چې حیوان خو نه والا بس حالته ما تام درغلي نه حلال ته ګورو نه حرام ته ګورو نه ودی ته ګورو چې الله دې کار باندې کړم نو ودی ته ګورو چې الله دا کار وکړه الله اکبر بیا رستا درد نستا د الله یاد په ځای کې نستا بس هاته خړو ودا کا خړو مراکا الله دغه سنیو قرآن وایي خړو ودا کا خړو مراکا نه ما ته نزله ته دې زو ته موږ کوي ما ته نزله ته قرآن یې ما ته نزله ته د دین کار کوي ما ته نزله ته د الله نه فرمانی نه کوي او ما ته 24 घंटे د دنیا په لالچ کې لګېدلی یو الله نه فرمانی کا سره ظاهر چیچیر خلق منجم بندوی دا خلق بیاروی حتی دا اللہ لبین وی دا مخلوق لبین دا گناہ را بنداش نور دا اللہ نافرمانی ذات کسر را بنداش اللہ اکبر کبیرہ اس اللہ را دریا چی انسانا اے انسانا دنیا تا مقصد رکلی دیتا مقصد یہ سوئی دی برتز ما مقصد نرا سمس برتر آسا زد کوما زستا پرنگ نیم زظالم نیم لما تاثر کیوار څوک زیاده تو وکی مگر د زندگی په نصیحت الله وی ظالم نه ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون الله استګی تا خراب کړی ظلم تا کړی دماغ ستګ ما خراب وا زبان تا خراب کړی دماغ زبان غلط نه استعمال وا تو 24 घंटे په دعا 24 घंटे په بهتان 24 घंटे په مسخرو 24 घंटे په غیبت 24 घंटे په الزام په غلط گواهیان باندې ادا کړي منظم کړي ډاکټر غلط کارونه کوي منظم کوي ډاکټر غلط کارونه کوي تاجر کوي دا څنګه تاجر سره د ګناه نه راوچوي دا څنګه موږ چې انسان د ګناه نه راوچوي الله دې قرآن په سره کړی دا قرآن وايي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء الله يتدعي منذ وقع لسن لواجب لسنت لمستحبات سره دې منذ وقع بیا دا استا منذ وتیا لګناه کار اګوري کنه نه راګوري قرآن کې الله پاک یې بیا په حیا کار نه تاسو خلوسی بیا و غلط کار نه تا ځخنه وسی قرآن یې آی قرآن کې خوشک نه زدا دا خبرې چې کوم مرګي سید الله فرضي ادا کوي دا مرګي به دا منځ دا روزه دا حج دا عبادتونه به له ګناه ځخنه راغلي ګناه ارادي مولا وږي خیالات مولا وږي لیکن الله پاک به د مانزه برکته د الله پاک له ګناه ځخنه محفوظ الله اکبر اوس الله پاک راته وی اے د ایمان والو اے د ایمان والاو یا ایها الذين امنوا توبوا ما هو الذي واسطه مقصد ده لیکن لته ستوا شیار موجود وو یو نفس وي یو شیطان وي شیطان هم ته الله نه فرمانی ته برابر ولاستو نفس هم ته الله نه فرمانی ته برابر ولاستو نفس هم ده ان النفس لاماره بالسوء
نفسم دا اراده قصد کړی دی چې زه به انسان له الله څخه لرې کوم، زه به انسان د جهنم والا جوړوم، زه به د الله څخه لرې کوم، له جنت څخه به لرې کوم. دا د نفسم دا عزم قصد اراده ده. دغه رنګه شیطان هم لاحترقن ذریته الا قلیل، دا یې ویل چې زه به خامخا چې کله الله پاک دی آدم علیه السلام په باره کې ورته وویل سجده ورته ولګوه، ویل زه سجده نه لګوم. څه دې نه لګوې؟ زه خورده ښه یم، انا خیر منه خلقتني وخلقته من نار. تا خو زه له اوره پیدا کړی یم، اور بالا دی دی د خار پیدا کړی دی، نو زه خو ښه یم. نو څه معنی یې دا ده چې دی به ما ته سجده لګوي، زه څنګه به درته سجده ولګوم؟ الله ویل فخرج، زما فیصله نه منې، زه هم ته دا کار وکړې نه کوې، و ذاته وده د همیشه دپاره. فإنك رجيم، تبه د همیشه دپاره زما له رحمته، زما له رحمت څخه محروم یې، ته به مردود یې د همیشه دپاره. دی خو پوه شو چې سړی اوس همیشه دپاره مردوده شو، اوس یې موقع پیدا کړه. دی خو عابد وي، هر ځای یې سجدې لګولې، د الله اتیا زره کاله عبادت یې کړی، نو دی راولیا شو فورا، و الله ته یې ما ته خو ټیم راکړه. دی چې ویرا شو کله دوه کسان په لګندۍ، دا یو هوښیار مرګی په پوه شي اوس ما خلاف فیصله کاږي، بیا ته ټیم وایي ته ما ته ټیم راکړه، زه به سوچ پکې ووایم. شیطان الله ته وایي چې الله تا خو زه مردوده کړم، اوس ما ته خو موقع راکړې، لاس مه کوه دغه آدم ته. الله پاک وایي انک من المنذرین، ورځه خلاص یې کړه. او شیطان ستا خوشحاله شوی، شیطان خوشحاله شوی. شیطان ویل لاحترقن اوس یې رایلکه، اوس به زه سپین ږیری هم غلطوم، زه به ځوان هم غلطوم، زه به زنانه هم غلطوم، نر به هم غلطوم، چې الله ورته مه یې کوه زه یې به کوم، چې الله یې وایي دا کار به زه یې مه یې کوه. الله اکبر کبیره. شیطان پر دغه اکتفا نه وکړه، شیطان بیا نور دارنګه خوږې خوږې کلمات استعمال کې په قرآن کې راځي. الله پاک وایي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شیطان ورزبل ودایس کوم، ورزبل زده غلطوم، ورزبل زده جهنم یم، بیا به دی ګڼې راځي. نو شیطان وویل زه به د شفا هم ورځم، سپینه د الله نافرماني وکړه، له کلي خوا به هم ورځم، د شا له خوا به هم ورځم، د مخ له خوا به هم ورځم. ما ته که ده چې څه راته یایي د مخ له خوا هم نه راځي، د شا له خوا څه راته یایي ښه کار نه کوي. شیطان یایي د قرآن کې بیانوي، الله پاک د ده بیان کوي. شیطان وویل چې زه به له یوې خوا ورځم، له یوې خوا به راځم، څه به به کوم؟ په چا به زنا وکړم، په چا به غلا وکړم، په چا به ظلم وکړم، په چا به حرامخوري وکړم، په چا به څه د الله نافرماني ده، دا به باري وباندې کوم. په ملا به جلا لګیا یم، په مصر به جلا لګیا یم، په ملک به جلا لګیا یم، په حافظ به جلا لګیا یم، په تبلیغي به جلا لګیا یم، حج به یې هم کړی، تبلیغ به یې هم کړی، علم به یې هم کړی، لیکن زه یې نه لکوم، زه یې نه لکوم. څه یې کوم؟ زه یې د ځان ملګری جوړوم، زه د جهنم له ځان سره بیایم. د اسماء صاحب مبارک شیطان وویل، الله پاک وویل آدم علیه السلام پریشانه شو چې دا زما امت خو لاړې غرق شوې. الله ورته فکر یې مه کوه، الله ورته فکر یې مه کوه تر څو پورې ان عبادي لیس لک علیهم سلطان، زما بندګان ستا پر هغو باندې د شیطان وس نه رسېږي. شیطان له هغو لاس بیا اخلي. عمر را روان وي، شیطان هلته روان وي. عمر په ګلۍ کې را روان وي، شیطان لرې منډې وهي. الله اکبر کبیره. د الله اولیاء نیکان صحابه هلته شیطان پر دوی باندې بیا کاروایي نشي کولی. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې کله شیطان خوشحاله شو، بیا الله پاک وویلې چې زما د آدم علیه السلام اولاده د پریشانه کاږي نه، دوی ته مې د توبې دروازه خلاصه ویله کړې ده. تر څو پورې چې روح په بدن کې وي، چې څومره غلط ګناه دې وشول، فورا د الله ته توبه وکړي. بس فورا د الله ته توبه وکړه چې یا الله لما زنا وسوه، یا الله لما غلا وسوه، یا الله لما زما غلط کارونه راځه وسو، یا الله د وژو غلط کارونه راځه وسو، یا الله بې پردګي راځه وسوه، یا الله هر قسم ستا نافرماني راځه وسوه، یا الله زه توبه کاږم، بیا دپاره به ګناه نه کوم. نو الله پاک موږ ته د توبې دروازه را خلاصه کړه. اوس توبې دروازه یې را خلاصه کړه، اوس هم غافل یو، اوس هم په غفلت کې یو. الله اکبر کبیره. انبیاء الله پاک له ګناهو معصومه ساتلي دي. نبی علیه السلام فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو توبو الی الله، ګناه د ځان وسو الله ته توبه وکړه.
ګناه د زاوس به الله ته توبه وکړه ګناه د زاوس به الله ته توبه وکړه زیر قال النبي عليه السلام فرمایي فإني أتوب إلى الله زسلوار والا توبه کړه الله اکبر سلوار والا توبه کړه حالانکه نبی عليه السلام ځکه ګناه نه دی سوی لیوین به ځکه ګناه نه دی سوی بیا نبی عليه السلام زسلوار توبه کړه قرآن دغه تصدیق وکړي چې دی معصوم دی چې دغه ترسوي هم را روان هم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لا غبا وجوده نبی علیہ السلام مشتری ہے اے خلق توبه وکړي پرواز توبه کړي زم پرواز کې سلواله توبه کړي الله اکبر مچا توبه شي کسه نصیب له هم ځان خبر منځ کوم په ځان خبر کله دا خلاص چې ما ته دوه رکعات صلات به یا الله راځه وشو دا کار راځه وشو دا کار راځه وشو الله اکبر کبیره نبی علیہ السلام فرمائی قبلت سے فرمائی اگر مزدی داخل روایت ہے اگر فرمائی چما نقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل روایت یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انه ليغان على قلبي زما پر زړه باندې د بولې ته ودی سایه راشي بیا نبی علیہ السلام څنګه د سایه باندې راشي حتى استغفر الله ستقو استغفار شروع استغفار يوم استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفار يوم څومره استغفار یې د امام علی مورج سایه ولې ما پر زړه باندې راشي پرواز کې سلوار یې نبی علیہ السلام والا ته توبه کړ او دایله ګناه معصوم دي پاک دي ما او تعالی ګناه کړی څنګه کړی یو کړم یاد شي یو داسې ککړ دی چې معاملې داسې ورورته ولوېدې یو دغه یې ککړ دی لکه هغه د اډې چې کوم مملې دي او دغه رنګه هغه تور زړه دي دغه شیان په لګټ کې موږ هر یو دغسې ککړ دي الله اکبر او اوس که دغه زویان هر یو خوابه دی دی د پخپله سوچ په مانځه کې هم بند کړي دی د پخپله سوچ په سترګې کې هم بند کړي دی د پخپله سوچ په خوله کې هم بند کړي دی د پخپله سوچ په غوږو کې هم بند کړي چې کوم ګناه ما نه دی کړی بس کوم منځ ما صحیح کړی دی کومه روزه ما صحیح ولې ده یو شی هم نشته ککړ یو نو چې ککړ یو قرآن راته توبه وکړه وتوبوا الى الله ته توبه وکړئ او الله ته رجوع وکړئ پرېږدئ ګناه ذات او دا توبه وچته ویل کړه دا توبه نه کوي یا نو دا توبه وچته ویل کړه اوس د توبې تفصیل واورئ توبه ودته ویل کړه چې کوم ګناه له ما تاسو وي مثال کے طور پر د زبان غلط ګناهونه کړل داسې وي درواغ ویلي وي غیبت کړی وي بهتان ویلي وي جګړې کړې وي هر قسم ګناه د زبان نه کړی بس نن په اخلاص سره دوه رکعاته توبه وکړه چې یا الله پاکه بیا د پاره به د زړه یو ګناه نه کوم پس سترګه ما 24 غنټې په لار روان یم که سپین ږیری یم که ځوان یم که په خپلوانو کې یم که په پردیو کې یم سترګه د حال یې ورسره خپله ده سترګه د حال یې ورسره خپله ده الله یې زه به خبر یم یعلم خائنة الأعین ته سترګه په کوم خوا کړې په کوم نیت یې کړې په دا زه خبر یم یوه په دا ستا په ناسته خبر یم ستا په زغا باندې خبر یم ستا په دې کړوالي باندې خبر یم ستا په دوه یاستو په خبر یم درې یاستو خبر یم په زړه کې ته کوم خیالات تصورات در اچوې په دغه باندې خبر یم په هر څه باندې خبر یم الله اکبر کبیره الله پاک وایي بیا هم توبه وکړئ زم بیا هم کومه 100 کاله له تا زنا سوي دي په اخلاص ما ته وزړه د 100 کلو زنا در معافوم د 100 کلو په یوه ګای باندې سر خلاص کړي توبه دوه قسم ګناهونه دي یو د الله حق دی یو د بنده حق دی د الله حق چې دی هغه به توبه سره معاف شي تا توبه وکړه توبه سره معاف لیکن د بنده حق چې دی هغه به توبه سره بیا هم معاف شي الله کې معاف کړي لیکن د بنده حق دا ادا کړی دی لا د معاف کړی دی تر هغه پورې د الله پاک نه معاف کوي اوس ما تعالی هر قسم ګناهونو توبه کاږو نو پکار دا دی چې الله ته وزړو والله ته توبه وکړو شاعر وایي یعنی سلواره 100 بار سلواره کچیر تا لتا ځکه توبه ما تشي بیا هم باز بیا واپس راس الله ته الله یې سلواره ګناه وکړه لیکن ما ته توبه وکړه په اخلاص قبر لذي بغیر توبې خو مزه محشر له خراجي دغه رنګ نه پاک کمل راځه ما پاک راځه الله پاکي تا یو ګناه نه وکړي چې ما ته پاک ولګي لمور ما سپاره وایستي لتا یو ګناه نه وایسوي بیا
آخري عمر پورې له تا ګناهونه سوي وي تا خو توبه کړې وایه خو ما درته ویل توبه کاله معافول خو زما دي واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا زه داسې ذات نه یم الله اکبر د نبي علیه الصلاة والسلام اکا یې شهید کړي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بیا یې سونډې دې پرې کړې بیا یې غوږونه دې پرې کړل نو څومره به نبي علیه الصلاة والسلام په درد په غمجن و لیکن بیا چې کله اسلام راغی چې کله اسلام راغی الله هغه بیا شرطونه کښېږدل یو شرط یې کښېږدی بل شرط یې کښېږدی یعنې اسلام یې راغی شرطونه یې ظلم هم ده کړی وي زیاتوب هم ده کړی وي لیکن بیا یې شرطونه ږدل الله هر شرطونه معافوي یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا هر قسم ګناه به زه وسوئ ما ته توبه وکړئ په اخلاص ما له رحمته نه امید کړئ الا من تاب وآمن وعمل صالحا توبه هم وکړه بس نیک عملونه زیاته شروع کړه قتل یې نه کړه زنا یې نه کړه غلا یې نه کړه کوم ګناه ده کوئ بس لازم واخله کوم ګناه ده کوئ بس لازم واخله ته توبه په تر سوي نادم سره دا کوم ګناه کوي دا پرېږده د آینده لپاره اراده وکړه چې زه به نور نه کوم بس ته توبه بیا که د الله حق مونځ قضا شوی مونځ دوباره شروع کړه منځونه څومره له تا قضا شوي دا منځونه دوباره شروع کړه د 10 کلو منځونه دي د 15 کلو منځونه دي د هر څو کلو منځونه دي روزانه 5 شپږ منځونه دي دا راګرځوه با توبه تک شوې ده معافي ده د الله دا نه چې منځونه د قضا کړه بس ختم شو معامله ختم نه اوس به د الله حکم چې کوم حقوق دي هغه به راګرځوې روزې روزه قضا شوي دا راګرځوه لیکن یو د بنده حق دی د بنده حق الله پاک یې تر څو پورې چې هغه معاف کړی دی لا د بنده حق ده دا وخت یې نه ورکړی دی نو تر هغه پورې تا زه نه معافوم نو د الله حق او د بنده حق دا دواړه الله پاک یې په دواړو ماته نادمه سه پښېمانه سه شرمنده سه لیکن په ټینګار زما وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله الله پاک په دنیا کې هیڅ څوک تا نشي معافولی د معافولو والا ذهن کله تا بې حیایي وسي کله تا ځکه غلط کارونه وسي الله پاک بل څوک نشته چې تا معاف کړي د معافولو والا ذهن ها شرط دا دی چې ګناه باندې ټینګار لمه کوم ګناه کوې حرام خورې بس دا د پکې سپورې حرام نه یې لکوې غلا ده کړې ده غلا ذاته نه یې لکوې او ځکه د لاندې کړې ده هغه ځکه ذاته نه یې لکوې الله پاک یې پر ټینګار لمه په ګناه باندې بس ایله یې که توبه وکړه ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون الله پاک یې بیا د زه معافومه بیا د نوي نعمت هم معاف کړم بني اسرائیل را یو سړی و راغی نوي نعمت ته یې کړي ول نو راغی له یو راهب دا پوښتنه کوله چې و د توبې دروازه ستا او که نه ستا هغه وایي نه دروازه شته نوي نعمتونه ده کړي چېرته الله معافوي د دغه هم بسمل مې سر یې ورپوره کړ چې کله یې سر ورپوره کړ بیا روان شو اراده یې وکړه چې زه به ځم بل ملال چا ور وښوي چې ورېسه بزرګ دی هغه له ورېسه دی روان سوی چې کله روان سوی په دې باندې مرګ ورغی لږ ځای لاړې هغه ځای ډېر لږې وي اخر چې دا ورکېدی په دغه ټیم کې هم کتابونه لیکل دی پر اورګو باندې ورڅکېدی سړی لږ به ورنږدې سم د الله والا وځئ الله اکبر دا ګوره دا څه شی دا په ګناه باندې نادم وایي پښېمانه وایي شرمنده وایي کسولې ګاڼې غلطي یې ګڼله لیکن اوس د الله فیصله ده ګوره ته دومره زما ما ته نادمه یې پښېمانه یې اوس زما خدای یې وګوره مرګ ورغی دا یو کور ته رانږدې دی کوم الله والا چې دی هغه ځای لرې دی بس اوس فرشتې راغې د جنت فرشتې هم راغې د جهنم فرشتې هم راغې جګړه شروع سه جهنم والا ورموږ ته رایله کوي نن مې قتله یې کړي دي او دومره ګناهګاره دي مړي جهنم لګایبو جنت والا فرشتو نه موږ ته رایله کوي د الله والا خواته روان دی اراده یې کړې ده موږ دا جنت ته بیایو موږ دواړه په لګنده او فیصله ورته الله الله ورته وویلې بس ځکه وکړه چې که کور ته نږدې ده د جهنم فرشتې دې اوسي او که د الله والا خواته ورنږدې دی نو بیا دې د جنت فرشتې اوسي الله و د ده رحم ته ګوره الله پاک ونځکې ته وویلې د الله والا طرف ته کوم ځمکه وه وله سره کوچنۍ سه و دې د کور خواته چې ځمکه وه هغې ته ورځله کاشته الله صرف طلب غواړي چې ته په ګناه نادم یې که نه دا زموږ په رنګ خر دماغ نه دي چې ګناه ته بس ګناه نه سپرو د ځان باوري ګڼو زه کله ګناهګاره وم دا ټکي مه یاستو دا ډېر خوړجن ټکي دي چې د کوم یو پوښتنه کوي دی مه ګناهګار مونځ کوي ځان فرشته سمري قرآن کې الله پاک یې ته دا خوړجن صفتونه په تا کښې دي د ځان صفایي مه کوه په ملګي کې مثلا یو ګناه نه وي زنا نه کوي
بدای ټول ټول خل گزار کبیا غلو کې ذکر علی کولا کې دروا ویلې کې حرام خوري کولا کې چغل خوري کولا تمام صفا سره نستا الله ته صفای په بیان زتا پاسره غندي پسره کې هم غندي پستر کو هم غندي په وجو باندې هم غندي په هر شي باندې غندي بس ما تنادي مسا لہذا موږ په توبه الله تکاش د مرګ ټکټ له چا سره ولې یای دا د زړه د نس دوی له ټکټ ورای نمبر تاسو موږ ونستا د ځوان د زاړه یو درک نه لګالي چې څنګه غړي راغی ټک ټک سپینه پورته سره یا چې نس زه توبه کالم نبی اسلام فرمایي تر څو پولیس دا ګرځي حالات نه وي چې دا صحادت نه ولا راغلي تر هغه پورې توبه شلای سي نو مالم یو غرغر نو او دا ګرځي حالات نه دی راغلي پکار دي چې الله ته وزاړو والله ته توبه وکړو الله به کور حالات را برابر کی الله به محلي حالات را برابر کی الله به ملک حالات را دا نور یو شي نسما استاد خپل ګندې زما استاد خپل به اعمالي دا چې بالا حکمرانان ګر پر باندې ظالمان وي د ذلیل هم پر ظالمان وي د صبیر هم را باندې ظالمان وي د بالا هم را باندې ظالمان وي دا زما استاد یې اسلام دا استاد خپل ګناهونه دي وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايدي الناس نو زما استاد خپل ګناهونه دي نو پکار دا دي ما تعالی ګناه توبه وکړو سپینجری دی هم وکړي زنانه دی هم وکړي نارینه دی هم وکړي هر یو سړی دا اجتماعي توبه وکړي چې یا الله بس تر سمرا معاف کې آئنده لپاره ګناه منع کوم بعد هغه ګناه ځه خلاص واخلي نو الله جل شانه دا د صحیح توبې څخه توفیق راشي کې بیا به ان شاء الله دا بیان کوم چې الله ورته معافي کوم نه معافي قران سره دی واقعات سره دي په مخ بیانو